ستا سره یو کس ناست دی هغه خلاف ادب خوراک کوي د ادبونه خلاف ورزي کوي او تا ته پته چې دا طریقه د خوراک نه ده د خوراک ادب دا نه دی نو هغه ته واعظ وکړه نصیحت ورته وکړه هغه له ادب ورکړه دا روایت دی په دې باب کې چې خپلې مخې ته به خوراک کې عن عمر بن ابي سلمة رضي الله تعالى عنهما قال دے فرمائے كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حضرت عمر ابن ابي سلمة رضي الله تعالى عنهما فرمائے چې زه غلام ما غلام نرا اصطلاحي غلام نره مراد غلام معنی را وړو کې ماشوم كنت غلام زالكما نو عمر لكما فی حجر رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پرورش کې وکانت یدی تطویش فی الصحفه او زما لاس دا تاویدل فی الصحفه په کاسه کې ماشومان کله هغه ځای تلاس غزولې کله دی تلاس غزولې کله دی خلاص غزولې کنه د یو ځای نه خوراک نه کوي خو که چرته کې سالن ترکارۍ کې صحیح چرته غوښې پوټۍ یا لوی وغیره نو هغې پسې لاس غځې را غځې لري اخوا دېخوا او اس یو د ماشومانو شوق دی چې یاره کیدی شي دې ځای خوند بیلي او د هغه ځای هغه بیلي نو یو ځای ته خوراک نه کوي نو زه د نبي علیه صلات وسلام سره ناستومه نو زما لاس په اخوا تاوېده دې خوا یعنې چاپېره په کاسه کې تاوېده فقال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته نبي علیه صلات وسلام وفرمیل یا غلام ای لکه سم الله دا الله نوم اخلا آداب راته وښول یو ادب دا چې سم الله دا الله نوم اخلا دویم نمبر وکل بیمینکا او د خپل په خپل خی لاس باندې خوره او دریم نمبر وکل مما یلیک د خپل مخې نه خوره یعنی کاسه کې لاسونه اخوا دېخوا مه تاوه راتاوه همدا درې آداب چې دی نو دا روایت شاته هم ذکر شوی که نه او د الله نوم اخله او بیا په هغې باندې مستقل روایات ذکر شو د الله د نوم په اغستو باندې چې ناخلي بیا څه کېږي او وکل بیمینکه دا مسله چې په خپل ښی لاس باندې خوره نو په دې کې خلاف ورزي د شیطان ده ځکه شیطان چې کله خوراک کوي نو دا په ګس لاس باندې کوي صحیح شوه او نو تاسو په ښی لاس باندې خورئ او دغه شان د شیطان چې څنګه په غیر د بسم الله نه د ځان دپاره د خوراک حلالۍ که نه د ماشومانو په ذریعې چې ماشوم د خوراک ابتدا وکړي همدغه شان په دې ماشومانو باندې په ګس لاس باندې هم خورئ چې دا ماشومان او د انسانان څه وکړي زما اتباع وکړي تاسو پوه شئ نو ځکه رسول الله مبارک ادب وښول درته چې وکل بیمینکه په خپل ښی لاس باندې دې خوره او دریم نمبر وکل مما یلیک او د خپلې مخې نه خوراک کوه اخوا دېخوا چېرې نو لاس مه غځوه راغځوه دا ورپسې روایت هم دغه شانتې دی بیا پکې څه نه څه مسایل ذکر کړو وعن سلمة بن الاکوع رضی الله عنه د سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه روایت دی د رشات روایت نوم دا پته ولګېده چې دا حضرت عمر ابن ابي سلمه رضی الله عنه فرمایي چې زه وړوکی وم او په پرورش د نبي علیه الصلات والسلام کې وم د دې نه بله مسله دا واضحه شوه چې ستا کوم ماشومان په پرورش کې دي نو هغو ته به آداب ښې دا د ناستې پاسې طریقه به ورته ښې د خبرو طریقه به ورته ښې د بولو براز طریقه به ورته ښې د خوراک طریقه به ورته ښې دا ماشومان د ځان سره کېنوه او دا طریقې ورته چیرې نو دا ښیه دا خو به ورته بل څوک نه ښیي که نه وړوکوال نه به ورته ته ښې وزدا حضرت سلمه ابن الاکوع رضی الله عنه فرمایي چې ان رجلا اکل عند رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یو سړی و د نبي علیه الصلات والسلام مخې ته خوراک کو بشمال او په خپل ګس لاس باندې خوراک کو فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دته فرمایل چې کل بیمینک په خپل ښی لاس باندې خوره نو دا یو نیم سړی دله بل دا خبره راسي پیغور غونته جوړ شي یو نیم کسي که نه چې ته ورته خبره کې نو دا خبره داسې ځان د سورې غونته ودرئ او بده غونته پې ولګي نو دم داسې په تکبر غونته کې راغی او نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ډایرکټ وایي چې زه په ښی لاس نشم خوړی خوړی ولې نه شوه خو دا خبره پې لګه بده ولګېده او لږ تکبر غونته کې راوغسته نو رسول الله مبارک وفرمیل کل بیمینکه په خپل ښی لاس باندې خوره قال دوی چې لا استطیع زه طاقت نه لرم په ښی لاس باندې نشم خوړی حالانکې طاقت یې وګورئ ښه نو نبی علیه الصلات والسلام ورله جواب ورکړ چې ښه چې ته طاقت نشي لرلی یعنې ته خو طاقت لرې خو بیا د هغې باوجود چې راسې په قص باندې دې سوې که نه نو نبی علیه الصلات والسلام ورته وفرمیل وی لستطاعت ته واړو طاقت نه لرې بد دومره خبرې وکړه او د رسول الله مبارک خبره خو بیا ډایرکټ قبلولو نو
بیا په هغې کې څه رکاوټ او مانع نه و. نو چې دا خبرې وکړه نو ده چې ده وی چې لاس ته تیو زه طاقت نه لرم ما منعه الا الکبر دی نو منع کړی د نبي علیه الصلاة والسلام د حکم نه مګر صرف تکبر منع کړی رسول الله مبارک چې تور په خیل اسبانې خوره او دی چې زه طاقت نه لرم دا صرف او صرف تکبر دی را منع کړو. نو فما رفعها الی فیه د بیا د لاس نو پورته کړی خپلې خولې ته بیا د مرګه پورې د لاس خولې ته نو پورته کړی د لاس څه شل شو. تاسو پوه شئ برې په دې وجه باندې نبی علیه الصلاة والسلام دغه شانتې یو زنانه ته هم چې دی نو دا بددعا کړې وه خیرې ورته کړې وې او په ګس لاس باندې دی خوراک کو هغه هم بیا چې دی نو دا شله شوي وه په لاس باندې دا ښځې نوم سبیته اسلمیه په ګس لاس یې خوراک کو رسول الله مبارک ورته بددعا وکړه د هغې په نتیجه کې په هغې باندې طاعون مرض ولګېده او بیا چې دی نو د هغې د وجې نه هلاکه شوه. نو په ګس لاس باندې خوراک کول دا د چا عمل دی؟ دا د شیطان عمل دی. دغه شان په ګس لاس باندې څښاک کول دا هم صحیح نه دي او بس کل دا هم صحیح نه دي. نو ځکه رسول الله مبارک د دواړو د ثابت باب کې را دوه روایت ذکر شول. یو کې چې رسول الله مبارک د صحابي ته حضرت عمر ابن ابي سلمه ته دا درې آداب ښول چې په ښی لاس باندې خوره د خدای نوم اخله او د خپلې مخې نه خوراک کوه. او ما تاسو ته بل ورځ ویلي چې مخکې به انشاءالله روایت راشي چې دا د خپلې مخې نه خوراک په هغه صورت کې چې کله خوراک یو قسمي اوس که راسي یو په لوښي کې مکس خوراکي فروټ وغیره یو نو هلته بیا انشاءالله مخکې را روان دی حدیث د اکراش رضی الله تعالی عنه بیا تر خپلې مرضۍ سیز د هغه یو ځای نه بل ځای نه راغستی شي. محترمو اوریدونکو زموږ د چینل سبسکرایب کړئ او د غنټۍ د نشان سره هم دباو کړئ چې زموږ د نوي بیانونو اطلاع تاسو ته درکړي.